تعالی کې تغییر نشته، نه په اعتبار د ذات سره، نه په اعتبار د صفاتو سره. ذات کې تغییر ولې نشته؟ ځکه تغییر به یا وجود نه یا عدم ته ملازم شو، حدوث یا با عدم نه وجود ته، بیا خو واجب طلا مسبوق بلا عدم شو. اچوک چې مسبوق بلا عدم یا حادثی نو واجب طلا نه د متغیر په اعتبار د ذات. دارنګ نه د متغیر په اعتبار د صفاتو سره، ځکه صفات عین ذات دي. التغییر په یو عین کې دا تغییر د پاین اخر کې یا لازم الذات دي. التغییر په لازم کې دا تغییر د په ملزوم کې یا واجب طلاق کې تغییر راشي. نو دا لا يتغیر دا بل صفت شو لپاره د واجب طلاق، چې واجب طلاق لا يتغیر، نه د متغیر، نه په اعتبار د ذات، نه په اعتبار د صفاتو. ذات کې تغییر نشته، نه وجود نه عدم ته، نه عدم نه وجود ته. تغییر نشته وجود نه عدم ته، ځکه که وجود نه دی عدم باندې بدل شي بیا خو به حدوث لازم شي، دا وجود به حادث شي. ولی رفع دی وجود براشي په عدم. آدم نه وجود ته نه بدل، ځکه پر الله پر آدم سابقه شته نه کنه، ځکه چا پر چې آدم سابقه یا خو ممکنی حادثی بیا خو حدوث ته واجب تعالی راځي. دارنګ تغییر نشته واجب تعالی کې په اعتبار د صفاتو، ځکه صفات عین ذات دي. فرای د حکماو صفت په خپل ذات ته واجب تعالی نه عبارت ده. التغییر په یو عین کې دا تغییر په عین اخر کې بیا واجب تعالی ذات کې تغییر راځي. ورتالی باطل یا دا صفات لازم دي ذات سره. فرای د متکلمینو التغییر په لازم کې دا تغییر په ملزوم کې لا يتغیر. واجب تعالی کې تغییر نشته، نه په اعتبار د ذات سره، نه وجود نه عدم ته، نه عدم نه وجود ته. ان تغییر په واجب تعالی کې په اعتبار د صفاتو سره شته. او ذلا تغیر یا جمله مستانفه ده، مستقله جمله ده، عاطفه نه ده. او دا جواب د سوال مقدر نه. سائل دا سے سوال کوي چې تاج واجب تعالی عظمت شان کې تعجب وکړ. تا ویل ما اعظم شانو، څومره لوی عظیم ده شان دی واجب تعالی. شان دی واجب تعالی، صفات دی واجب تعالی دي. نو دا تا عظمت شان کې تعجب ولې وکړ؟ تعجب په سړی پڅه کوي چې دا شای چې متعجب منه ده، دا عقل احاطه کې ناراضي، بیا ځکه سړی تعجب کوي. عقل عاجزي. نو تا چې وای ما اعظم شانو، څومره عجیب لوی دا شان دی واجب تعالی، نو تا تعجب وکړ. تعجب پس کوي متعجب چې اکم شنه تعجب په هغه عقل احاطه کې نه راځي. نو عظمت شان دی واجب تعالی عقل احاطه کې نه راځي. د شان چې کوم عظمت ده دا عقل کې نه راځي. ولې نه راځي؟ نو جواب وکړه لا يتغیر. شان دی واجب تعالی نه د متغیر، لا تناهی نه تناهی تا. ان شان دی واجب تعالی دا غیر متناهی ده، لیکن تغییر نشته چې دا لا متناهی نه بدل شي په تناهی. دیو جن عظمت شان غیر متناهی ده، چې شان غیر متناهی ده لا يتغیر.
شان کې تغییر نه راځي د الله تناهی نه تناهی ته چې غیر متناهی ده او د متناهی سره څه نه کېږي نو د خدای عظمت شان غیر متناهی ده شان غیر متناهی ده نو عظمت شان غیر متناهی غیر متناهی عقل احاطه کې نه راځي ځکه عقل خو قوت متناهی ده دا نه ده قادر په احاطه د امور غیر متناهی یاد الله تغیر جمله حالیه ده بیا یا هو ضمیر نه حال ده یا شان نه حال ده معظم شان هو کې یا شان نه حال ده یا هو ضمیر نه حال ده په هر تقدیر باندې یا معلومی صيغه ده یا مجهولی صيغه ده نو ټول احتمالات څلور دي شان نه حال ده لا تغیر او معلومی صيغه ده په معنا د لا یغیر سره یا مجهولی صيغه ده چې شان دی واجب تعالی نه د متغیر یا د لا تغیر هو ضمیر نه حال ده یا معلومی صيغه ده په معنا د لا یغیر یا مجهولی صيغه ده دا څلور احتمالات شو تفصیل دا ده چې لا يتغیر شان نه حال کې دا شان وال مخ کې کا او معلومی صيغه بیدا سے معنی ده فالکون د شان دی واجب تعالی کې لا يتغیر ای لا یغیر دا اشیاء کې تغییر نشي راوستولای دا نفي صحیح ده ځکه تغییر پیدا کول دا خو د حی صفت ده دا خو د واجب تعالی صفت ده چې اشیاء کې تغییر پیدا کوي شان دا خو صفات دي دا تغییر نشي پیدا کولای نو دا نفي ټیک ده چې لا يتغیر فالکون د شان کې لا يتغیر ای لا یغیر دا په اشیاء کې تغییر نشي پیدا کولای نو دا نفي ټیک ده ځکه تغییر پیدا کول صفت حیده او شان خو غیر حیده تغیرات خو واجب تعالی پیدا کوي نو نفي صحیح ده خو مدح نه پیدا کوي ځکه مونږ تاسو شان تاسو مونږ صفات چې دي دام لا یغیر دام شي کې تغییر نشي پیدا کوله نو دا نفي دی واجب تعالی شان سره خاص نه ده واجب تعالی شان لا یغیر اشیاء کې تغییر نشي پیدا کولای نو مونږه شان مونږ صفات هم اشیاء کې تغییر نشي پیدا کولای ځکه تغییر پیدا کول صفت حیده او شان خو غیر حیده دا صفات دي نو نفي صحیح ده خو مدح نشته پکې ځکه مونږ تاسو شانم داسې ده دا نفي واجب تعالی شان سره خاص نه ده ځکه مدح پکې نشته اکه مجهولی صيغه بیا دا معنا فالکون د شان علی بانا معنا دا لا یتغیر فالکون د شان دی واجب تعالی کې چې دا نه د متغیر شان کې تغییر نشته او سوال ده چې شان کې خو تغییر شته دی شان خو بدلیږي ځکه شان دی واجب تعالی صفت اضافي ده چې هغه صفت ته چې تعلق غیر سره ای اضافت غیر ته لکه یحیی دی واجب تعالی شان ده یحیی معنی چې بل ته حیات ورکول نو ګوره بل ته مضاف ده یحیی زید ته حیات ورکول امر ته حیات ورکول دا شان خو صفت اضافي ده مضاف ته غیر ته احیاء بل ته حیات ورکول اعزاز بل ته عزت ورکول اماتت بل ته موت ورکول اذلال بل ته ذلت ورکول دا صفات اضافي دي چې غیر ته مضاف دي د دوه صفات اضافیه کې خو تغییر پیدا کیږي لوجه د تغییر د حاشیه نه
هغه کوم مضاف الیه ده هغه تغییر لوجنا د صفت اضافي کې تغییر پیدا کیږي. اوس اعزاز لا معنا عزت ورکول دی واجب تعالی زید لره، نو هغه غیر کې تغییر پیدا کیږي چې زید ده، زید کې تغییر پیدا شي، عزت ته زید بدل شي په ذلت، نو اعزاز کې هم تغییر رااله لوجه د حاشیه اخرانه چې چاته اضافت شوی چا مضاف الیه ده چې زید ده، اعزاز عزت ورکول زید ته، اذلال ذلت ورکول زید ته، نو حاشیه اخرى چې ده چې زید ده هغه کې تغییر راځي کنه، نو اعزاز کې تغییر راغی، اذلال کې تغییر راغی، اتوای لا تغیر شان دی واجب تعالی متغیر نه ده، تغییر پکې نه راځي. شان خو صفات اضافیه وته وای، صفات اضافیه هغه دي چې اضافت غیر ته شوی، متعدی غیر کا، لکه یحیی بل ته حیات ورکول زید ته، اماتت بل ته موت ورکول، اعزاز بل ته عزت ورکول، نو دې کې خو تغییر راځي لوجه د تغییر د حاشیه اخرانه، یو جانب واجب تعالی ده بل جانب مخلوق ته، نو مخلوق کې تغییر راځي کنه، زید عزت بدل شي په ذلت، نو اعزاز کې تغییر راغی. جواب دادا چې مراد نفی د تغییر ده، لا تناهی نه تناهی تا، دا معنا شان دی واجب تعالی نه ده متغیر، کته شان کې خو تغییر راځي لوجه حاشیه اخرانه، اگر که واجب طلاق کې تغییر نشته په بل حاشیه چې ده چې زید عزت ته یا ذلت ته یا حیات ته یا موت ته هغه تغییر راځي، نو تغییر په صفت اضافي کې راغی. جواب دا چې مراد نفی د تغییر ده، لا تناهی نه تناهی تا، ان شان د واجب تعالی چې صفات اضافي دي لا يتغیر، دا نه بدلیږي، لا تناهی نه تناهی تا چې غیر متناهی دي او ته متناهی شي، نه دا غیر متناهی دي، صفات اضافی دی واجب تعالی غیر متناهی. یو ارزاق غیر متناهی، یو ځکه ارزاق باندې بل ته رزق ورکول، نو ټول کائنات ته واجب تعالی رزق ورکړي. یو احیا غیر متناهی ده، بل ته حیات ورکول، نو ټول اجزاء د عالم ته واجب تعالی حیات ورکړي، ادا په ځای ولاړ لري په مخ روان دي. غیر متناهی ده اعزاز، اذلال، حیات، احیا، نو ځکه دا معنا چې پالکون دي شان کې لا تغیر چې دا نه بدلیږي، لا تناهی نه تناهی تا، ځکه شان دی واجب تعالی صفات اضافي دي، دا غیر متناهی. یو احیا غیر متناهی، ټول ذرات د عالم ته حیات ورغله، او دا په ځای ولاړ نه دي، غیر متناهی دي، نو نه متناهی متغیر، شان دی واجب تعالی نه ده متغیر، لا تناهی نه تناهی تا، نو لا تغیرو یا معلومه شان نه حال یا مجهوله شان نه حال، چې معلومه وا شان نه حال، نو دا معنا پالکون دي شان کې لا تغیر لا یغیر، چې د پاشیاو کې تغییر نشي پیدا کولای، دا نه فټیک وا، ځکه تغیر پیدا کول پاشیاو کې دا خو د حی صفت ده، حی خو شان حی نه ده، دی وجه نه فټیک ده چې دا اشیاو کې تغیر نه پیدا کوي، په دا مدح نه ده، ځکه مونږ تاسو شانم تغیر نشي پیدا کولای. اچھا مجهوله واخلې شان نه حال پیدا معنا پالکون د شان کې چې نه د متغیر، نو سوال پیدا شي چې شان کې خو تغییر راځي، ځکه شان خو صفات اضافي دي، صفات اضافي او کې خو تغییر راځي، څنګه تغییر پکې راځي؟ وجود نه ادم ته تغییر راځي کنه، احیا بدل شي په اماتت تغییر پکې راغی کنه، تا سره احیا تعلق ته، تا ته حیات درده، نو دا بدل شي په اماتت، تا ته موت راشي، دا سي ارزاق صفت اضافي ده کې تغییر راځي، ارزاق بدل شي په ادمي ارزاق. جواب دادا چې مراد نفي د تغییر ده، لا تناهی نه تناهی ته، نفي د تغییر ده په اعتبار د وجود سره،
ټیک ته تغییر په وجود کې راځي صفات اضافي بدلېږي احیا بدلېږي په اماتت اعزاز بدلېږي په اذلال خو تغییر نه راځي لا تنائی نه تنائی تا دا غیر متنائی دی یو صفت احیا غیر متنائی ځکه احیا معنا بل ته حیات ورکول نو ټول ذرات ته عالم دا ځمکې اجزا دا ټول وطن دا ټول دنیا ټول کائنات هر ذره طرف حیات ورغله وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ رب فرمائے سبحانه هر شای د رب تسبیح وایي ما تاسو باندې پوهیږو په کانی تسبیح وایي هر جز د عالم تسبیح وایي او تسبیح خو به د حیات نه کنه حیات خوشته پکې نو دا معنا ده چې نه د متغیر شان دی واجب تعالی لا تنائی نه تنائی تا اگر که تغییر پکې راځي په اعتبار د وجود سره چې احیا بدل شي په ماتر بل ته حیات ورکول بل ته ذلت ورکول بل ته موت ورکول دا بدلېږي کنه دا خو لا تغیر معلومه صيغه یا مجهوله وا شان نه حال اچ لا تغیر معلومه صيغه او هو ضمیر نه حالي بیا دا معنا شانو کی هو ضمیر نه حالي بیا دا معنا فلکون دی واجب تعالی کی لا يتغیر ای لا یغیر دا شیو کی تغییر نه پیدا کوي نه دا نفي غلطه ده قابل مدح خود نه ده چې نفي غلطه ده ځکه واجب تعالی په ټول دنیا کې انقلاب کوي شپه کوي ورځ کوي موت راځي حیات راځي روغ بیمار الى اخری دنیا تغیرات دي دا نه فی غلطه ده چې تو لا تغیر واجب تعالی په اشیاء کې تغییر نه پیدا کوي ولې نه پیدا کوي ټول جهان کې انقلاب پیدا کوي دا نه فی غلطه چې نه فی غلطه نو قابل مدح خو خود نه ده اچ مجهوله صيغه به دا معنا فلکون دی واجب تعالی کې لا غهو زمینه بیال کې فلکون دی واجب تعالی کې لا يتغیر واجب تعالی نه د متغیر مجهوله صيغه به کې فلکون دی واجب تعالی کې چې نه د متغیر واجب تعالی کې تغییر نشته اوس معترض اعتراض کوي چې واجب تعالی کې تغییر نشته دا نفي د تغییر په اعتبار د ذات سره وای که په اعتبار د صفات او حقیقیو سره وای کنه په اعتبار د ذات او مطلقي صفات سره وای صفات حقیقي وي که صفات اضافي وي نو اوله معنی بداشي چې تن مراد نفي د تغییر به حسب ذات بدا معنا فالکون دی واجب تعالی کې جدا په اعتبار د ذات نه د متغیر ذات ته واجب تعالی کې تغییر نه راځي هیڅ قسم تغییر لکه اوس راځي تفصیل نو ټیک ته دا نفي خو ټیک تا چې واجب تعالی کې تغییر نشته هیڅ قسم تغییر ځکه تغییر خو شان د حدوث تا واجب تعالی حدیث نه ده نه دا نفي خو ټیک تا چې واجب تعالی نه د متغیر مطلقاً په هیڅ قسم تغییر سره لکه اقسام د تغییر اوس راځي یو تغییر په واجب تعالی کې نشته ځکه تغییر شان د حدوث تا واجب تعالی حدیث نه سبحانه نه دا نه خو ټیک تا خو دومره ده چې کمال مدح نه رااله ځکه کمال مدح دا ده چې ته دا ذکر کې چې واجب تعالی ذات کې هم تغییر نشته صفاتو کې نشته صفاتو کې کیو کې اته خو صرف وایي چې ذات کې تغییر نشته حالانکه واجب تعالی ذات کې تغییر نشته صفاتو کې کیو کې نشته صفات حقیقی عین ذات تھی آکے تغیر نشتا اکدا مرادی چلا تغیر واجب تعالی متغیر نه په اعتبار د صفات حقیقی او سره بیا نه فی ټیک تا چې صفات حقیقی او کې تغیر نشتا ځکه صفات حقیقی خو عین ذات ته واجب تعالی دی نو که صفاتو کې تغیر راشي یا خو ذات کې تغیر راځي یا لازم ذات دی لازم کې چې تغیر راشي ملزوم کې راځي نو دا خو ټیک خدا چې لا تغیر صفات ته واجب تعالی نه دی متغیر صفات حقیقی ځکه صفات حقیقی عین ذات دي یا لازم ذات دي
نو په صفاتو کې تغییر نشته ویلا بیا خو ذات کې تغییر راځي خو مدح کامله نه ده کنه ځکه واجب تعالی صفاتو کې لکه تغییر نشته خو ذات کې نشته اته صرف صفات یاد ہے چې صفاتو کې کیو کې تغییر نشته ذات ته ویر که هیر دې نو کمال مدح نه راځي ذات ذکر پکې هیر که اکه مراد مطلقاً چې مطلقاً تغییر نشته نه په ذات کې نه په صفاتو کې کیو کې نه په صفاتو اضافیو کې به نفي غلطه ده ځکه صفاتو اضافیو کې خو تغییر ستاسو د اوس مو ویله احیا دا صفت اضافي دي ته چې غیر ته مضافي دو جانب غوړي یو واجب تعالی یو غیر لکه احیا یعنی حیات ورکول دی واجب تعالی غیر لرا چې زید ده نو دې کې تغییر ستاسو ځکه خاصه اخرى کې تغییر راځي کنه زید کې تغییر راځي حیات بدل شي په موت نو احیا کې تغییر راغی بیا ته څنګه وای چې نه د واجب تعالی متغیر نه په اعتبار د ذات نه په اعتبار د صفاتو کې کیو نه په اعتبار د صفات اضافیو حالانکه صفات اضافیو کې تغییر شته ځکه صفات اضافي دا د جانبینو سره تعلق لري واجب تعالی سره تعلق لري غیر سره لري نو غیر کې تغییر راځي احیا کې تغییر راځي لوجد زید نه زید حیات بدل شي په موت کنه نو احیا بدل شو جواب دادا چې نه مراد نفي د تغییر ده تغییر نه نفي د تغییر نه مراد تغییر به حسب ذات او به حسب صفات الحقیقیه ده صفات اضافي نه انه وای دا څه وای لا يتغیر واجب تعالی نه د متغیر په اعتبار د ذات سره او په اعتبار د صفات الحقیقیه او سره هر چی صفات اضافي هغه کې تغییر شته ده لکه احیا بدل شي په اماتت اعزاز بدل شي په اذلال ولا بل جانب چې دا هغه کې تبدیلی راځي زید کې تبدیلی راځي عزت بدلېږي په ذلت نو اعزاز بدل شي اذلال بدل شي ذلت بدلېږي په عزت نو مراد دلته صرف دا چې نه د متغیر په اعتبار د ذات او په اعتبار د صفاتو کې کیو ادا څه نه وای چې نه د متغیر نه په اعتبار د ذات نه په اعتبار د صفاتو کې کیو نه په اعتبار د صفاتو اضافیو چې ته سوال وکې چې صفاتو اضافیو کې خو تغییر شته ده اوس دا مدعا شو چې لا يتغیر مجهول څه غل نه د واجب تعالی متغیر نه په اعتبار د ذات سره نه په اعتبار د صفاتو کې کیو سره هر چې په اعتبار د ذات ذات ته واجب تعالی کې تغییر نه راځي نو وجود نه عدم ته یو تغییر د وجود نه عدم ته واجب تعالی نه بدلېږي وجود نه عدم ته ولکه واجب تعالی وجود نه عدم ته بدل شي بیا خو به عدم لاحق راشي ورسته به عدم راشي کنه نو د عدم به رافع الوجودي دا به وجود پورته کی که واجب تعالی پر عدم لاحق راشي نه د متبدل د وجود نه عدم ته ولکه وجود نه عدم ته بدل شي بیا به عدم راشي لاحق ورسته ادا عدم برافع الوجودي دا به د وجود اوچت کی نو عدم لاحق رااله وجود اوچت ک چې وجود اوچت ک نو عدم حساب کراله چې وجود ختم ک کنه نو چا پارچو چا وجود چې ختم شي نو پر خو عدم حساب کوي پر خو مخ کې ادمي وجود نه ضروري ځکه وجود ختميږي نو که واجب تعالی کې تغییر راشي وجود نه عدم ته نو د پر عدم لاحق راشي ورسته به عدم راشي دا عدم رافع الوجودي وجود به پورته کی او وجود به پس پورته کی چې وجود ضروری نه چې وجود واجب نه به پس پورته کی چې وجود نشه ضروری خو عدم حساب کراله مخکې ادم رااله ځکه چې وجود ضروری نشه چې وجود ضروری نه خو ادم حساب کړي کنه نو څوک چې ادم حساب کړي اخو حدیثي دارنګه چې ادم الهه کړي عام حدیثي بیا لازم شي حدوث ته واجب تعالی قدیم نه نو واجب تعالی کې نشته تغییر وجود نه عدم ته انا عدم نه وجود ته ځکه عدم لري نه کنه واجب تعالی پر عدم شته نه ولیک والا چې واجب تعالی پر
عدم راشي یعنی عدم نه تغییر وجود ته راشي بیا واجب طلاق پر عدم سابقه راشي اچھا پر چې عدم سابقه ای احادیثی عدم سابقه چا پر چې نو وجود نه ضروری وجود ختم کړای اچھا وجود چې نه ضروری عدم سابقه لري خو حدیثی بیا به حدوث ته واجب طلاق راشي والتالي باطل دیو جو واجب طلاق ذات کې تغییر نشته صفات د واجب طلاق کې هم تغییر نشته صفات حقیقی او کې ان بدلېږي صفات حقیقی ځکه صفات حقیقی چاته وای عین ذات ته وای صفات حقیقی دې ته وای چې مضافله نه غواړي دا ذات ته واجب طلاق سره تعلقي حقیقی ځکه ورته وای چې دا حقیقت شي حقیقی صفات ته موصوف یعنی مضافله ته غیر ته نه ده مضاف لکه حیات ته واجب طلاق دا دی واجب طلاق صفت حقیقی ده غیر ته نه ده مضاف علم دی واجب طلاق دا دی واجب طلاق صفت حقیقی ده عالم غواړي عالم غیر نه غواړي چې کشف المعلوم بالفعل عالم دې ته نه وای چې د معلومات بالفعل مکشوفي نو معلوم کشف بالفعل نه غواړي غیر ته نه مضاف نو دا صفات حقیقی دي نو صفات حقیقی دې ته وایي چې دا حقیقتا د موصوف صفت غیر ته اضافت نه لکه حیات جو واجب طلاق صفت حقیقی ده غیر ته نه مضاف صرف واجب طلاق غواړي علم صفت حقیقی ده صرف عالم غواړي غیر ته نه مضاف چې کشف المعلوم ده بالفعل عالم دې ته نه وای چې د معلومات بالفعل مکشوفي ته اوس عالم دې کافیه اته ته یو مسله اوس مکشوفه نه ده ته عالم دې سلم اته ته یو مسله اوس حاضر نه ده نو کشف معلوم بالفعل ته نشته نو اضافت غیر ته نشته دا صفات حقیقیو کې تغییر نشته پرای د حکماو عین ذات دي او پرای د متکلمینو لازم ذات دي نو چې عین ذات څخه پرای د حکماو ا تغییر په یو عین کې تغییر په عین اخر کې ده نو که تغییر په صفاتو کې راشي یو بذات ته واجب طلاق کې تغییر راشي وتالي باطل اوس تی ویل چې واجب طلاق ذات کې تغییر نشته یا لازم ذات دي پرای د متکلمینو صفات حقیقی ای تغییر په لازم کې دا تغییر په ملزوم کې ده نو که په صفاتو کې تغییر راشي نو په واجب طلاق کې به تغییر راشي او اوس تی ویل چې واجب طلاق کې تغییر نشته نو واجب طلاق نه ده متغیر انه صفاتو حقیقی او کې تغییر شته بس हाँ हो जाएगा